محترم عزیزانو تاسو مشران دا خبره ذهن کې یاد وساتئ د خپل کشر اولاد په تربیت باندې نظر اچوي د هغوی په زندګۍ باندې نظر اچوي د هغوی زندګي به نوٹ کوئ د قیامت ورځ به قایمي د میدان د محشر میدان به قایمي یو سړی به په جمع کې ولاړي امام پسې به ټول عمر اقامت کړی او اذان به په جماعت کې کړی د ټولو نه اول به جماعت ته اول هغه راغلی وي دا به کټر تبلیغی وي غټه ګیره د سنت موافق لباس غټ تسبیح به ورسره وي په دنیا کې رب کائنات به اعلان وکړي دا کس د جهنم کندې ته ورګزار کا دا کس د جهنم منځ ته ورګزار کا بیا به فرشتو ته وایي اوقفوه ویدروي قوم ته مخامخ کوي چې دا ولې داسې دی د دې هر څه باوجود دا د جهنم کندې ته ولې ور روان دی رب کائنات به اعلان وکړي اهلکته اولاده دا د خپل اولاد د وجې نه دا نن جهنم ته روان دی دی خو به د سحر جمع لمونځ له تلو جومات ته به تلو جمعې له به تلو درس له به تلو د خپل زوی ته دعوت د دې نه دی ورکړی د مدرسې دعوت نه دی ورکړی د جمع دعوت نه دی ورکړی نن دغه دعوت ته ورکه رب کائنات به د په ځای باندې عزت او مقام دا تا ته در نصیب کوي دا وګوره دې کې اکثریت ماشومان دا نابالغه موجود دي د دوانو جهانو د سردار د آقا نامدار ارشاد دی کم ماشوم چې نابالغی او دې په مدرسه کې د قاری سره کېناستو د قرآن څومره تلاوت او څومره نیکۍ چې دی ګټي دا د ده مور او د پلار په عملنامه کې لیکلی کېږي دا څومره د عزت خبره ده پخوا په زمانه کې به هر چا ته په حافظ او په عالم په زوی باندې ځان بدي ښکارېدو الحمدلله نن د عالم په برکت داسې فضا قائمه ده نن په ورته ځان ښه ښکاري چې زما زوی حافظ شو زما زوی عالم شو زما لور عالمه شوله کور کې د یو جنۍ عالمه کا کور کې د یو جنۍ دیني مدرسې ته وباسه د کور یوه جنۍ دا د مولانا محمد علي صاحب مدرسه کې داخله کا انشاءالله زه دله چلنج در کوم په کال کې دنه دا به کور کې نظام چینج کوي د سنت موافق نظام به کور کې راولي د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نظام به کور کې قائموي